نو ابو بکر رضی الله تعالی چې کله امیر المؤمنین شو د مسلمانانو بادشاہ شو نو د مالدار خلکو نه به زکات اغسطو بیت المال کې به جمع کو نو په مدینه منوره کې چې څومره کونډې وي یتیمانانو غریبانانو هغه ته به د میاشتې وظیفه ورکوله د میاشتې وظیفه او مسافر چې به د بار نه رااله هغه له به خوراک سکاک دا غینه ورکاو داسې حالات جوړ شي چې مدینه منوره کې اړو غریب پاتې نشو ځکه مالدارانو به زکات ورکاو او هغه زکات په غریبانو ته ورکېدو نن زمانه کې کوم مالداران زکات ورکړي بیا غریب نشته دي هر مالدار چې زکات وسنم غریب چیرته پاتې کیږي بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د بیت المال مشر یو ورځ لاړو چې بیت المال ته وکتل مالونه را روان دي خلک صدقې مراوړي زکاتونه مراوړي بیت المال سم ډک د مال نه عمر رضی الله عنه ډیر زیات خوشاله شو چې وای کتل او چې وای کتل غریبانو باندې تقسیمي کې پدیم ډیر زیات خوشاله شو نو کوم چې دوی مقرر کړو یو تن په بیت المال باندې نگرانو هغه ته وی اعتماد د مدینه منورې د غریبانو غلست راکړو څنګه طریقه د څنګه تقسیمو طریقه کار څنګه شروع دی هغه ورته د کونډو د یتیمانو غلست مخې ته کېغو په نمونه لیکل شي عمر رضی الله تعالی وکتل چې پلان کې کونډه دا دومره راشن ورته د میاشتې زی پلان کې یتیم دې دومره راشن ورته د میاشتې زی ټول لیست چې کو په دې کې یو کونډه لیکل شوی دا نوم شته دا ورته لیکل شوی چې کونډه دا خو مخې ته ورته دا نه لیکل شوی چې ذکر سوره راشن تل او سوره ورکړي دا تفصیل نشته دی عمر رضی الله تعالی چې کم د بیت المال نگران او غیره وختو اذا خزه کونډه دا وی او وینم خو موجود دی وی او وی تاسو ورکړه څه شی لګل نه دی ولي د دې مخ کې څه تفصیل نشته نه ورکړه څه لګل او نه ورکړه لګي دا ولي هغه ورته عمر مون امیر المؤمنین ابو بکر رضی الله تعالی عنہ کړو چې د دې کار بدلې گئی د دې کونډه کار تاسو څه شی نه لګي ابو بکر ورته ویلی وی او دا لیست په خپل لیدل وی او دا خزه پیجنې وی او پیجنې وی ولي وی چې دې کار راشن ملګي موږ ته پته نشته خو موږ ته حکم کړی دې کار څه شی نه لګي موږ ته پته نشته موږ داغه د حکم تابعدار یو ورکړه څه شي نه لیږو عمر رضی الله تعالی سوچ واغسته چې ابوبکر رضی الله تعالی زیاته کینا هغه زیاته نه کوي او دا کون د خزه د و چې د ذکر راشن ملګي چې دا ولي یاره د خبره کې څه چل شته دی ښا اسی بنئ سبا شو تاسو کو چې پلان کې خزه چې د پلان کې خزه راخاونی مل دی ورسید محله ته حتی در دې پورې چې کور معلوم کو دروازه وټکوله ځکه چې دروازه د دنه طرفه زنجیر لټوه دروازه وټکوله دنه تواضع شوې سوکي دروازه لګه کولو کوي هغه زنانه ورته د دنه आवाज کو دروازه خو نشم کوله ولې ځکه زه معذور یم دروازه له خو نشم درته خو سوال غواړي سکه ول غواړي زه راغله دې د پاره مجستاس خدمت وکم ته کونډه ته کونډه استا خدمت لراغله ما یاره زما خو ضرورت نشته دی زما څه ضرورت نشته وی کونډه خوراک کاک راشن او تعالی راضی کنه راضی وینه مال خو بیت المال نه راضی خو ضرورت نشته دی وی څنګه ضرورت نشته دا گاونډیان مې ډیر خلک دي مال ډوډۍ راکې دوی مال ډوډۍ موډۍ راکې نه زه راشن سکم دغه یو ته نه مې سوت نشته دی نو ځکه راشن ناخلم عمر رضی الله عنه تبار نواز کو وی راشن ته ضرورت نشته خو نور خو خدمت کولې شم کنه نور څه خدمت وکما وی او خدمت ته ضرورت شته دی ویسه خدمت ته یو کومه دا کوټه کچه د نه د دینه د خاور ډیر را دوړي ګنو سار د عمل د خاور ډکه نه دا جارو کول غواړي او بل دار چې معذور ایمانو پاکي وبراله پکار دي چې پاکي وبراله سو پراوډي چې هغه کوم بیا پاکي انت کې بعضی کویان بدو چې دغه وب خپل وي د سکول بوي اکثر وب نمکین وي د سکول بنوي نو مال خوږي وبراوډي دلته کې هغه تکیدي عمر رضی الله عنه ته ویلو وذر اور کولاو چې درشم چې دا منګي دراډه کما دا ځای پاک کما او بډه ته دا یو ځوان کړی دي او هغه روزانه راضي دا کوي خو انسان د بیماری ور سره پکې راضي او هغه چرته را نه لري به هر التم راځي چې تور سره پکې ایسا اخلي عمر رضی الله تعالی فرمایلی ښا دا دی عمر او ابوبکر رضی الله تعالی دی ویلي چې زما راشن ته ضرورت نشته دی دا ورته د خزه ویلي زما راشن ته ضرورت نشته دا هغه راشن نه دی مقرر کړی او به هر حال خدمت دې سبا دور لزرا شمو به کما عمر رضی الله تعالی سبا راغه مونږ یو په داسې لک ټایم ول او تیر شو دی راغه بډای ته بیا دروازه وټکوله
مورې راغلی م چې خدمت دې وکړمه بچې ستا نه مخکې هغه ځوان راغلی هغه کړی دی نشته ضرورت عمر رضی الله عنه بیا حیرانه شو چې دا څوک دي داسې په سوړي سهار باندې د سهار وختي دی راځي او دا خدمت کوي بیا ځي په درېیمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه بیا راغی بیا ورته بوډۍ وي هغه ځوان راغلی او هغه خدمت کړی تللی ستا ته ضرورت نه دی پاتې شوی په څلورمه ورځ باندې عمر رضی الله عنه کو هر څوک د خو دې معلومومه ډېر الله والا سړی دی خلکو ته ځان نه ښیي په توره تیاره کې راځي او خدمت کوي او ځي خو هر څوک د خو دې زه معلوموم ګورم چې دا څوک دی وی سیټ ته ودرېدم سهار وختي راغلم مانځه پسې لږه تیاره وه داسې سیټ ته ودرېدم وی څه مې کتل چې په دې کې یو ځوان را روان دی پټکی والی دی او د مخ نه یې کپړه تاو کړې ده دا شکل راته د بدن نه داسې اشنا ښکارېده چې د وجود ته مې ویله کتنه دا سړی ماته څه اشنا ښکارېده خو مخې پټ نه مې پېژندلو چې څوک دی چې دې کور ته رانږدې شو داسې نه پیزار یې ویستو غلی را روان شو غلی پیزار یې سپیال بېخپې را روان شو وی دروازې نه چې راورسېدو نو په دروازې ته لږ اوچت شو لاس یې ورباړ او په خپله ځان ته د هغې طرفه زنځیر کولاو کور ته ورننوت چې کور ته ورننوت جارو یې راواغسته زه یې جارو زه یې جارو کو خورې موړې اوچتې کړې بیا هغه په یو لوښي کې یو ټاټکي کې هر شی چې په هغې کې ور واچولې هغه خورې بار ورتاوې کړې کور یې بلکل صفا کړ او دا خاورې پرې واوړې د خاور څخه پسخا شو لکه چې خورې جاروګۍ خامخا دوړې به در باندې پرېوځي بیا مې څه کتل چې مشک یې راواغسته او غاړې ته ور واچو لاړه اوبه یې ډکې کړې او راغې اوبه یې زنانه ته کېښودې چې اوبه یې کېښودې او دی واپس شو روان شو چې روان شو منډه مې پسې کړه د شا غاړې مې راټینګ کو راټینګ مې کو ما ته چې پرېږده اوس څه کوې ما ورته چې راغلی ستا دپاره یم راغلی ستا دپاره یم ځان به راته ښایي ما ته وایي چې نه زما مخ نه شي لیدی ما ورته چې پېژندلی مې یې ملګری مې نه رانه خطا کېږي خو دا خبر په یقین سره بدلوم چې دا مخ دې ووینم نور ملګری مې خطا شوی رانه نه وي خو دا مخ دې وینم چې لږ یقین مې راشي چې مخې کولو کو هغه امیر المؤمنینو امیر المؤمنین او د مسلمانانو بادشاہ او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وی ما ورته چې ابوبکر ته په دې ټیم باندې او دا خدمت ته په خپله کوي ما ته وی چې او عمره زه ابوبکر یم او دا خدمت زه کومه ما ورته چې ما ته به دې ویلي کړه ما به کړی زما زوی به کړی او ستا زوی هغه به کړی او غلامان به هغې به کړي وو دا د اوبو پیټې دې په خپله په اوږه اخېستې او خور دې په سر اخېستې او دا پیټې اوچتی نو غلامان دې نشته دی نوکران دې نشته دی مونږ به کړی که تا په خپله ولیکو بیا ابوبکر رضی الله تعالی په ژړا شو وی چې عمره یوه ذمهواري راکړه چې بس بیا یې ته کوه که نه یوه ذمهواري د الله که ما ورته وی چې څه ما ته چې دا ذمهواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما پیټ هم ته اوچتی ته چې ما ته وایي دلته به یې زه اوچت کړم زه به یې کوم یا د ستا زوی وکړي یا د غلام وکړي ټیک شو تاسو یې وکړئ خو دا ګارنټي ماله راکړه دا ذمهواري واخله چې د قیامت په ورځ به زما پیټ یې اوچتوئ حالانکې الله تبارک وتعالی خو فرمایي چې ولا تزر وازرة وزر اخرى یو انسان د بل انسان پیټ په ورځ د قیامت نشي اوچتولی نو که ته دا ذمهواري اخلې ته زه اوچتولی شم نو راته ووایه د قیامت په ورځ به زما پیټ بیا څوک اوچتوي ما ورته چې ابوبکر خو ټیک شو صحیح ده په دې پورې کور خواله چې رالي تا دا پیزار ولې ویستو پیزار دې ویستو خپیال بېخپې را روان شو غلی غلی دا پیزار دې ولیستو ما ته وی چې عمره دا د یتیمانانو کور دی زه چې د کم کور په خوا راتلم دا د یتیمانانو کور دی دې کې دننه کونډه ښځه ده نو ما پیزار ځکه ویستو چې زه ځم نو زه لږ په درزاري باندې ځم زه لږ په تیزۍ سره ځم ما پیزار ویستو په کلاره روان شوم هسې نه چې دې کونډې ښځې ته زه یتیمان چېرته راویښ کړمه زما د خپو په دربارې سره چې ته یتیمانان راویښ نه شي ځکه مې دغلته پیزار ویستو دا دې ته وایي د زړه نرمتیا دا د زړه نرمي ده د زړه نرمي دې ته وایي د زړه نرمتیا نرم زړه الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی خاص چې کله ته د نیکۍ کارونه کوي د قرآن تلاوت کوي مقبرې ته ورښکاره کېږي زړه به دې په خپله نرمېږي مونږ وایو که نه هلکه زړه مې ډېر زیات سخت دی دا بعضې خلک په دې خبره باندې فخر کوي هلکه ګوره زړه مې ډېر زیات سخت دی ګوره دې سترګې نه مې د اوښکې نه بهېږي ویرېږه د الله نه په دې خبره باندې توبه وباسه ګناهګاري دې په دې خبره باندې الله ته په زړونو کې بدترین زړه چې هغه سخت زړه دی او ته په دې فخر کوې چې زما زړه سخت دی ستا زړه به سخت نه سار راپاسي د دنیا شمیر شروع کې د پیسو شمیر شروع کې د گاډو شمیر شروع کې د بنگلو شمیر شروع کې ټول
ټول ورځ په دې باندې ستا تیر شي ته الله یاد نکې قبر یاد نکې اخرت یاد نکې جنت یاد نکې جهنم یاد نکې مرګ ته نه مخې ته کېږي زړه به د کوم طرفه نرم شي زړه سختېږي په ګناهونو سره زړه سختېږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي نه وروته صحابه کرامو خندل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابه کرام په خندا ولیدل کنه نو یې فرمایلو ویزه چې پس پوېګه مکنه کو تاسو په هغه په اودل کنه نو تاسو به جړه ډیر او خندا بلګو تاسو به چرته نو خندلی او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا قبر چې دی د روزانه یو څو اوازونه کوي دی وی انا بیت الوحده انا بیت الظلمه انا بیت التراب انا بیت الدود د یو څو اوازونه کوي زه د یوازیوالي کوریم زه د تیارو کوریم زه د چنجو کوریم زه د خاور کوریم کومال راضي ځان له نیک عمل رڼا راوړ چې دلته تاسو رڼا بل شي کومال راضي ځان له نیک عمل بستر تیار کړي چې دلته په بستر ته خور شي کومال راضي ځان له نیک عمل راوړ چې د چنجو نه دی بچ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي ځانتا قبر یادوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مرګ یادوي مرګو دا د انسان مستی ختمي دا د انسان خوندونه ختمي په مستی کې رااله په ګناہوں کې رااله ځان ته مرګ را یاد ک په خپل باندې د ځل نرم شي دا ز سکو دا ز پس کې اخته ما دا نه چې دنیا ګټل ناروا دي دنیا ګټل یقینا جایز دي صحابه کرام کې داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي چې په نن زمانه کې هم داسې څوک مالدار نه داسې مالدار صحابه کرام تیر شوی دي په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله په غزوه تبوک کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دوه حصے مال د خپل کور راوړ دوه حصے مال څومره ټول مال چې راغون شو دا دوه حصے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا نو فرمایي چې ابوبکر دا ټول مال دې کوم څه نه پیدا کړی دی مال ولې ګټي مالدار صحابه پکې موجود دي ډېر مال والے صحابه کرام پکې موجود دي او هغه زړه سخت شوی نو زړه نرم و عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره مال الله تبارک وتعالى ورکړو څومره مال صحابه کرام کې مالدار ترين صحابي عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله قبر تبراغه مقبره تبراغه کنه دومره به جوړل روایتو کې راځي دا اوخ کې به پګیره باندې داسې را روان وي نو چاته نه تاسو کو وی عثمان چې د نبی رسول الله په مجلس کې ناشته د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاري چې قبرستان تراشي په قبر د سترګو ولګي بس به جلا نه ودري یا جاري دا ولي عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایلی ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې هغه فرمایي چې دا قبر چې د آخرت په منازلو کې اول منزل دی کو دلته کامیاب شي خورستو کامیابی کو دلته ناکام شي ورستو ناکامي زه دلته چې راشم زکه جاړم چې زما یره زب په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې عثمان فی الجنه عثمان جنتی دی جوړل به زب په دې منزل کې کامیاب شم او کامیاب نشم عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو بالکل د ځن کدن ټیم دی خپل بچی ته وی ویلال شاه او مال حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ راوله حذیفه رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله دراس خبرې کړې وي د نبی رسول الله دراس خبرې کولې او د نبی رسول الله د بعض منافقین نمونه ذکر کړو چې نور چاته نه وایي پلان کې منافق ته دا حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله بل چاته نه خو دي ایمان حذیفه ابن یمان راوله د عمر رضی الله عنه زوی لاړو او حذیفه رضی الله تعالی عنہ پسې وې زما بابا دی غواړي غخواله راشه نو چې کله حذیفه رضی الله عنه راغی د عمر رضی الله تعالی عمر رضی الله عنه ته وی اے حذیفه ستاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو راز دی او زه درته دا نه چې دا راز ما تخکار کړه دا درته نه یم ته نبی علیہ السلام د منافقین نو خود دي نو دا ورته نه چې ما ته ټول ذکر کا په دومره په د منافقین په غلیس په لګ نظر ورواته د عمر نوم خو په کې چرته نه د منافقین په غلیس کې د عمر نوم شته کړي صرف په نظر وچروا حذیفه ابن یمان رضی الله عنه فرمایل ای عمر خوشاله اوس په منافقین کې ستانو نشته
منافقینو کې ستانه نشته. عمر رضی الله تعالی په جلا شو شکر الحمدلله اوس په مرګ هیڅ پروا نشته دی، اوس په مرګ هیڅ پروا نشته دی کومرم. حالانکه عمر چې نبی رسول الله داغه متعلق ویو وی کو زمانه ورست بل نبی راتله نو لکان عمر نبی بسوک وو عمر به هغه پیغمبر هغه صحابي دی دومره بشارتونه وته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکړو او دا غي باوجود حذیفه رضی الله عنه فرمایلی حذیفه د منافقین لیست وګوره چرته د عمر نوم خو په کې نه موجود. حنظله رضی الله تعالی په لار روان دی او چغي وي چغي نافق حنظله نافق حنظله نافق حنظله جاري او چغي وي. ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنظله څه چغي دی رخړي څه چل شوی دی. وی ابو بکر منافق شو زه منافق یم زه منافق شم. ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی ولی څه چل شو؟ وی چل دا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ناس یم ظلم یو شانی خو چې کور ته لاړ شم د ښځې د بچو سره کېنم ظلم بل شان بیا مې زړه کې دنیا وي. نو دا خو منافقت ته چې د نبی علیہ السلام سره په مجلس کې یو شان یم او کور کې په مجلس کې بل شان یم، دا خو زه منافق یم. ابو بکر رضی الله عنه فرمایلی حنظله وی دا کار خو زما هم دی نو ته منافق خو بیا زه منافق شوم داسې خو زم یم د نبی علیہ السلام په مجلس کې چې څنګه یم هغه شان خو زه کور نه یم. مې راځي چې نبی علیہ السلام له لاړ شو نو چې څنګه د نبی علیہ السلام خواته کېناسته کنه حنظله بیا چغه کړه وی نافق حنظله منافق شو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل حنظله ولې څه چل شوی دی؟ د الله پاک پیغمبر چې ستا خواته ناس یم کنه داسې یم چې لکه جنت او جهنم په خپل سترګو وینم. او د الله پاک پیغمبر چې کور ته لاړ شم د ښځې د بچو سره مشغول یم هر سره نه هیر شي. نبی علیہ السلام ورته فرمایل حنظله تو چرته په لارو په کوڅه کې او په کور کې هم داسې شو څنګه چې زما په مجلس کې بیا خو به د اسمان نه فرشتې راځي په دې کورونو په دې لارو کې برسره د خلکو په مخ کې سلامونه کوي، بیا خو برسره سلامونه کوي په لارو په کوڅو کې. دا منافقت نه دی زما مجلس کې چې کوم اثر هغه به ضرور بار نه وي، دا منافقت نه دی. تاسو منافقین نه یې ګورئ دومره به د هغې سره خپل ځان فکر الله زړه به زمونږ زړونه سخت شوي دي. مونږ زړه مې سخت دی زړه دې سخت شو زړه به نرمۍ څنګه؟ د قرآن تلاوت کوه زړه نرمیږي د قرآن په تلاوت سره ډېر یا خو د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه. دویم مقبرې ته ځه نبی علیہ السلام خپل عادت مبارکه ده چې جنت البقیع ته بتو التبتو نبی علیہ السلام په قبرونو باندې ګرځېدو نو چې کله قبرستان ته ځې ستا به زړه نرمېږي ښه دا مې پلار پروت دی دا مې مور پرته ده دا مې رور دی دا د کلي هغه پلانکې پښتون دی خان دی نواب دی ملک دی او دا هغه پلانکې په تنقې ځوانۍ کې چې مړو د هغه دی دې قبرونو ته به ګورې نو ستا به هم په دې زړه کې لږ نرمتیا راشي یاره زه به هم دې ځای له راځم یاره نن خو چې په خوا باندې تېرېږم او هم قبرستان دی یېرېږم په منډه دې تېرېږم یاره دلته خو به زما شپې راځي په دې ونو کې په دې تیاره کې په دې خو به زما شپې دلته راځي نه چې په خوا تېرېږم په منډه تېرېږم یېرېږم نو قبرستان ته ځه زړه به دې نرمېږي ځان ته دغه ځای رايادوه مړه یې کو ډېره دنیا ده کو لږه ده پاتې کېدونکې ده نو زړه به دې نرم د الله نافرمانۍ به نه کوي. په هر حال چې زړه کله نرم شو دا الله تبارک وتعالی ته په زړونو کې خوښ زړه دی. نرم دل انسان الله ته ډېر خوښ دی، سخت دل انسان نه الله نفرت کوي. الله تبارک وتعالی دې زموږ زړونه نرم کړي او زړونه به نرمېږي څنګه یو څو خبرې مې درته وکړې د قرآن تلاوت زیات کوئ ذکر و اذکار کوئ او مقبرې ته ورښکاره کېږئ. روزانه مقبرې ته نشئ تللی که نه په دې هفته کې یو ورځ قبرستان ته ضرور ځه د قبرونو کې ګرځه لګو نو دا خپل مرګ به درته یادېږي نو زړه به دې نرم وي. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.